ګرانو کتونکو زه یم ابوبکر بختیار خان او زما مینوالو کشرانو مشرانو او همزولو تاسو غونډو ته ټول لپاره ډېر ډېر سلامونه. نن زما پروګرام چې کوم دی هغه د صحافیانو په حق کې دی. څنګه چې تاسو ته پته ده صحافت د ریاست څلورمه ستنه ده او هغه ستنه چې ته لږ هم روچړې نو آبادي به خرابه شي، آبادي به پروزي. نو داسې یو شمېر صحافیان که هغه شوي دي قتل شوي دي تللی دي د دنیا نه په ډېر یو نر میشن کې په د ایم ایس شانتي ظالمانو د خلاف پتلو کې. دا ډېر غټ ظلم دی د ایم ایس شانتي قاتلانو په ظلم کې. نو تاسو لږ سوچ کې داسې یو بل صحافي راغلی دی چې هغه د ایم ایس ظلم خلاف یې اوچت کړی دی او دا 4 ایم پی ایګان او دا 2 ایم ان ایګان د هغه نه اخلي، مرسته نه کوي. او هغه صحافي دی الف خان شیرپاو فاونډیشن. نو تاسو وګورئ چې دا غون عوام د 400 دي هغه سره ولاړ دي او دا وکیلان دا ډېرې پارټیان تاسو وګورئ که نه دا څومره خلک ورسره ولاړ دي. نو صرف دا 4 ایم پي ایګان او دا 2 ایم ان ایګان ورسره نه ودرېږي. دا انصاف دی. ګودري هغه ته لاړ شئ، د الف خان شیرپاو فاونډیشن هغه لوګو ته لاړ شئ، اکاونټ لوګو تاسو چې وګورئ باندې لیکل دي حق حقدار. نو صحافي خو کار دا دی یو حقدار له به حق ورکوي. نو که هغه حق صحافي حقدار له حق ورکوي نو هغه سره بیا بد وشي، سره ظلم وشي، سره پکې بیا رټې سپېرې ورته ووي، کنځلې ورته وکړي، دا څه کوي؟ دا انصاف دی. بیا به دا ریاست دا آبادي به ډېر زیات ښه جوړي، دا ستنې به ډېر زیات ښکلې ولاړ که نه. خو تاسو صحافي به چېړوئ. خبره ولئ دا پاکستان نه دی، دا د صحافیانو دپاره یو ډېر خطرناک ملک هغه شوی دی. په دې کې صحافیانو ته ډېر زیات خطري. تاسو په کار دی د ایم ایس له ډېر زیات پروټوکال ورکړی دی، ایم ایس له هم دومره هغه ورکړی دی، حالانکې ظالم دی، قاتل دی، انصاف نه دی کړی، صرف یې دا 2 هسپتالونه شر کړي دي. خبره ولئ داسې د دې په ځای د ایم ایس شانتي خلکو د ایم ایس شانتي ظالمانو په ځای صحافیانو له ورکوي، صحافیانو دا پروټوکال ورکوي. دې اصلي پروټوکال ضرورت دی. بل د کړی څه دي د ایم ایس یو هسپتال کافي نه شي، دا بله موله ورکوم، دا 2 موله ورکړل، دا به د کړی شو. اخر د څه کوالټي وې بد اخلاق او ظلم یې کړی، قتل یې کړی، د دې د وجې پروموشن هم ورکو. 2 هسپتال دا یو کافي نه شي، دا بل هم ورپسې راپرېږدو، دویم هم شړکي. د انصاف ورکړی نه، د هغه کړی هسپتال کې علاج ښه کړی، ډاکټران یې ښه کړي نه که نه. د پکې صرف خپل مزو دپاره ناستو او بس پروموشن ورته میلاوېدو. زه د ایم ان ای ایم پي ګانو ته ویل غواړم چې تاسو اخر د پروموشن ولې ورکوئ، ټرانسفر ورکوئ. ځای پسې ټرانسفر کوي نه په جیل کې دی، تاسو پروموشن یې ورکوئ. زه خو هسې سوچ هم وکړم که نه چې دا خلک زه داسې د دین او هغه شمه چې لکه دا څه کوي، دې دماغ کښې د دې زړه کې څه شته کو نه چې دا دومره ظالمان کیدی شي. تاسو د ایم ان ای ایم پي ګانو د غونډو ته ویل غواړم د چا نه هم ووټ اخیستی دی، د چا نه هم ووټ اخیستی، 400 د خلکو نه هم ووټ اخیستی دی، 400 د عوام هم ووټ اخیستی دی. د دومره او دا غونډ 400 خلک یو طرف ته دي، د حق مرسته کوي، د حق طرف ته دي. او بل تاسو د یو ایم ایس په مرسته کوئ، دا انصاف دی. تاسو به کم مخ د چا نه به ووټ اخلی، بیا د چا نه به آخر ووټ اخلی. 400 عوام خو بیا تاسو ته مخې ته تاسو ته به شاته هم نه ګوري، تاسو به بیا د کم مخه ووټ اخلی. د صحافیانو سره چې دا ظلم کېږي دا به راځئ مونږ بیا ودرو، مونږ یو دا غونډه صحافیان سره چا سره هم ظلم شوي دی مونږ سره یو. غم مه کوئ، د ایم ایس به مونږ احتجاج کوو او مونږ به ترې خپله د انصاف اخلو. انصاف د صحافیانو کار دی. صحافت انصاف ته هم وایي، صحافت هم انصاف دی. بس چې صحافت کوي نو انصاف ته به ځي. ډېر خلکه انصاف کې یو شمېر خلکه مړه شوي دي، خو د ایم ایس شانتي خلکه سم نه شو. نو د ایم ایس شانتي خلکه به اوس صحافیانو په ځای به د ایم ایس شانتي خلکو ته هغه میلاویږي، سبق به میلاویږي. امید لرم تاسو به زما انټرویو ډېر زیاته خوښوي. کو جوندو زه به تاسو سره په بلې انټرویو کې میلاویږم. جزاک الله، والسلام.